ځکه چې مور او پلار دا ډېر د رحم او د حسن سلوک حقدار دي. ما عزتمندو الله رب العالمین فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنحرهما قولا کریما. اوس مور او پلار مراټ مور او پلار احترام کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې مور دا د پخولو نه جنت دی او پلور چې کوم دی هغه دروازه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي راوړل ته ویل یا الله رسوله تمام دنیا کې اولنی حق په مو باندې چا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې مور. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیا وی چې دویم د ټولو نه حق سوال مو باندې چا. بیا ته فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مور. بدرن کې رات دا صحابي بیا پوښتنه کوي نبی علیہ السلام نه یا الله رسول الله د ټولو نه ولنې حق ته مو باندې چا دی؟ زیات حق دور په مو باندې حسن سلوک سوکت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي چې د مور. دا صحابي ته څلوران کرات پوښتنه کوي چې یا الله رسول الله دین سوا بل چا په مو باندې حق دی؟ نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د پلار. نه نه عزتمند مسلمانانو ورونو مور ډیره کمزورې لري په والد محترم دی. پلار چې کومه ترجیح کوو هغه مور ته عمر نه. پلار چې کوم حسن سلوک او کوم خبرې کوو امر سره دا موږ ته څه کمزورتیا. لیکن حدیث مبارکو کې د مور ډیر قدر ظاهر دی. مور ډیر قدر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله سړی روشي خپل مور وګړي په ولې باندې او مکه مکرمه له بوزي او ټول سفر کوي چې حج کوي چې حج نه بعد راوړي. نو دغه سړی راتنه کېږي نبی سلام نام چې د مور څومره حق ادا کړه او ته فرمایي چې لکه په مور په خېټه کې ځکه کوي ولا ګټ وایي هغه د دغه مسلې ده. د مور ډېر حقوق نن چې کوم دی د پلور حقوق مونږ ونو خو د مور حقوقو ته نه یو تابعدار. مور ته کنځلم کو مور ته ژاړم کو مور ته هر څه خو پلور ته نه څنګه دا نه چې پلور ته سړی کنځلې کوي پلور سره هم دی دا خبره نه کوم. مقصد مې دا نه دی. مقصد مې دا دی چې څومره احترام د پلور دی هغې نه سوا احترام د مور شي. څومره احترام چې د مور کوي دومره سړی د پلور هم وکړي او د پلور مور نه د اوبو نه. خو چې کله والدین هغه دیندار او صالح وي دین ته ضرر نه ورکوي. عبدالله ابن سلول عبدالله زوان دی او دا رئیس المنافقین دی پلار. دا یوازې چې کوم دی په مکه مکرمه کې ویلي که مدینې منورې ته دغه نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم صحابه کرام وغل نعوذ بالله دغه ذلیل او موږ وبوسو مونږ عزتمن داسې دلبتې کړو نعوذ بالله. عبدالله زوی وده په د مکې مکرمې د مدینې منورې په کوڅو کې دا روان دی توره یې راوباسله. پلار ته داسې چې تو خبره کړې وه هغه خبره دې واپس وه. زوی ته وایي چې کومه خبره مې کړې ورته ویلي چې نبي علیه السلام او هغو ملګرو ته توت شوي دي ذلیله ویلي دي نعوذ بالله. چې دا خبره واپس وله هغه سلور ورته وایي چې ته مې زوی یې نبی علیہ السلام کو کوئی شو نه دا کو ډېر پردې سړی دی. اوس د هغې وجې نه چې کوم د موته زوره ناره کوي ورته ویلې چې خبره واپس وکړه که مې سر یې نه وه. ده ویلې چې خبره واپس وکړه که مې سر مې نه وه هم. هغه ورته وویل چې ګوره ته مې زوی یې زه د پلار متې شو نه پلار یې سره بیا راکوو خو چې خبره واپس وه. پلار یې واپس خبره وغوښته ورته ویلې چې زه ذلیل یم نبي علیه السلام و هغه ملګري عزتمند ورته ویلې چې بیا وویه. عبدالله زوی هغه ورته ویل چې بیا وویه دا خبره بیا وکړه. بیا یې بیا وکړله درېیم کرت یې بیا وکړه. هغې نه بعد یې ورته کړي چې دا پېره مې خطر بلې پېرې له وتو هغې سر وهم. صحابي نبي علیه السلام وسلام ته ووهم سړی راوړی صحابي ته یا الله رسوله مور یوه بیبي وه او ډېره ښایسته و هغې نه مې ډېر ښکلي زبردست بچي وو او ډېره مینه محبت مې ورسره کوله هغه مې قتل کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایي سب ورته ویل یا الله رسوله تو وګوره کې لږ
که ګستاخي وکړله برداشت مې نه کړله سر مې تې وولو دنیا نه مې ولاړ ورن مونږ ټولو نه اولنۍ خبره قرآن او حدیثو نبي علیه السلام نن خو چې کوم دی مونږ پلور احترام کوو مونږ په کتابونو کې دا خبره کوو چې پلور له پرده راوکړو مونږ نه کوي عبادت به نه کوي الله په سجړې کې قرآن پسې وژړې کې حدیثو پسې وژړې کې هر څه به یې مونږ پلور د بس وته نه صحابه کرام دا سخت په دین کې پلور یې مخې له راوړی ساري ته وهلی دی زوی یې مخې له راوړی ساري ته وهلی ښځه راغلي ساري ته وهلی بیبي بچی هر څه د دین نه هر څه قربان کړي نن مونږ چې کوم دی دا خبره کوو پلور د غلطي پټوو هغه په ناحقه باندې ودرېږو چې پلور مې خرابه خبره کړې اوس پټول یې ضروري دي مور احترام دی پوره مونږ چې کوم دی پلور ته ضرر نه ورکړو مور ته ضرر نه ورکړو ژاړې نه راوو هر څه ورته یې پلور مور نه نوکره جوړه کړي په کلي کې هر څه به کوو حالانکې مونږ باندې حق دی چې مور نه مونږ ګورو حالانکې مونږ له صبحي چای پرواټې بر کوم نور څومره خدمات دي دا ټول مونږ له میندې کوي مورونې کوي چې کومه ژبه ده مونږ دو دا د مور د پلور دومره نه دو پلور احترام شته دی خو د مور نه سوا نه دی نن د مور حقونه مونږ نه ادا کوو د پلور یې ادا کوو څنګه چې پلور حق ډېر دی نبي علیه السلام فرمایي چې د مور حق ډېر دی 3 کرته پیغمبر علیه السلام مبارک ذکر مونږ په کور دی والدین احترام او چې کله په دین کې ورشي بیا په دین کې احترام نشته دین بیا دا خبره نه کوي ایا سړی دا خبره وکړي چې ابراهیم علیه السلام پلور مشرک و نبی ابراهیم علیه السلام پلور مشرک و د سره څومره حسن سلوک کوو بیا الله منع نه وما كان استغفار ابراهيم الا عن موعده وعدها اياه الله منع کړو چې ته د استغفار نه وکړې پلور مشرک نبی ابراهیم علیه السلام الله ورټول هغه باندې منع څومره سخته کشتي وسره کول مېزت د مور او پلور حقوق ادا کول خپل زوی مور او پلور څخه کوم دی نیکو صالح کول موږ څه زموږ غلطي دي غلطه سي دي به سي نور احترام دا الله پاک زموږ ذکر کړی دی کچري دنیا په امورو کې ته هر څومره خبرو کې تی بیمانه د دنیا په امورو کې د پرې چې کوم حدیث درولې کچې پلور مور ته حکم کې ځکه ته تعلق کا ته هم تعلق په هر حال د مور او پلور احترام کول عزت کول ټول په موږ ته باندې لازم دي او دا ضروری دي چې موږ ته یاد واري یو روز چلے دلای دی چلو کوم پلور چې کوم نه شپه ته کول شو خلکو ورځول یو ورځ یې راوړ کړه پلور دی ځکه چې بچي خپکه کوم نه نو جوړو په تر وسی درکه مخ پر پلور ورځول هغه څنګه چې کوم د تمو ورځول درکه مخ پر پلور ورځول سبو تو ورځول پلور باج والدینو احترام د موږ لازم خبره الله پاک فرمایي چې د مور حقوق هغه په تاسو باندې زیات دي لکه سره کم 2.5 کوله تقریبا تاسو لا شو د دیر کوي هغه نه پس یو ورځ مې یو کلیپ کتو هغه کې وړه زبردست خبره لیکلې وړه خپل خبره ورځ چې کوم نه زهرو به مور ته وی چې زه تاسو سره حساب کوم سره هیڅ کتاب کا زه ټول خپل حق کړ کوم چې زه نه لایش مور دې دغه چې صحیح ده خبره نه ارشد سوي چې کله دای اشتراک ګارم دې ده کنه ګارم یې خلوټه روړه پاکټ کې وړه زهرو چې مور ته چې دا څه وکړه ورته وی چې تو چې حساب کتاب دې کله ته مو شومې او ته متیاز یو کړلې پاکټ کې هغه و زویلا به مې تکړې او نن د زویلا وځ شو نو اوس تم داسې وکړه لون زویلا چې کوم نه خپل شاو زوی مونږ نه کړی نو زوی دغه چې دا یې سب کې توړې وران ته مو مدلې نو پلور بچی سره مینه کوي بچی سره محبت ته خو دغه تم په کور دی چې بچی حقوق ادا کړي بچی حقوق ادا کړي چې یو بل حقوق یو بل سره ادا کړل نو ژوند ډیر خورې دي او که یو بل حقوق ته سپک کړل بیا یو بل حقوق یې موږ ته چې کوم مشکل شو الله پاک فرمایي ووصينا الانسان بوالدين احسان انسان ته بده بده وصیت دی چې د مور او پلار سره احسان مور پر ډولس حملت امه قرها او ودته قرها مور چې کوم دی اول ته حمل تکلیف برداشت همیشه دې چې کوم د په خټه باندې ګرځي څومره بده څومره مشکل کور دی اکثر فورم کوي روزګارم کوي هر رقم منډه ترډم سالنم کې نور چې کوم دې کور څومره خدمات عام ته لګي
خو هغې باوجود چې کوم دی بیا ته اوس دقیقې هغه څومره تکلیف دی هغې نه پس چې کوم دی بیا توله چې کوم دی دوه اوله دوه نیم کوله چې کوم دی توله شوده دیر کوي هغه نور مشکلات چې څومره دي هغه ټول دی برداشت کوي نو مور احترام ډیر دی په مور پلار باندې نو کوم دی چې مور هم حقوق ادا کوي پلار الله رب العالمین دې موږ ته چې کوم دی توفیق را نصیب کیږي دوړو حقوق ادا